خبره کوم. کوي را تعالی استاد اول ما ته مذهب وخوړ تاسو مسلمانې که کافران دا مونږه اوس مسلمانۍ ته بس راوړېدلي یو خو بس مونږ له نن صرف نن چانس راکړي که بیا ورته څه سزا ورکړه بیا رسمه سزا راکړي بیا به لسمه سزا راکوم تاسو څو کسان یو مونږه بل زه دریو اندیزل به دوی اوس او دې ته ولې تاسو دې له کم ټایم کې تکلیف ورکوئ کم ځای کې تېره مونږ به مخکې د مدرسې ټایم کې هغه ورکولو تکلیف او اوس چې سبق نه راځي نو بیا وله ورکوي او په سکول کې په کم ټایم کې تاسو تکلیف ورکولو په سکول کې نه ورکولو په کم ټایم کې به ورکولو سکول کې خو به اسلامیات پیریډ کې ورکولو خو اوس نه ورکوو اسلامیات پیریډ کې اوس نه ورکوو پوره دا کافر دي کافران دي د خبیث بچي په سکول کې په اسلامیات پیریډ کې تکلیف ورکوي چې کوم اسلامي پیریډ دی او مدرسه کې بیخي پرېږدي نه مدرسه کې بېهوشه کوي او دغه پلار چې کوم د ای جي وکړه مطلب د سر ولا د مرګو ولا دوایي او د بخاري چې مطلب دغه د مرګو ولا مسله موږ مخکې ویلو چې کوم اړه ماشومان هغه له ډایرکټ د مرګو ولا علاج مکو چیک اپ راوړو د پلار چې کوم د دله هم د مرګو ولا ټیسټونه او علاج چالو کړو ها کم ټیم کې تکلیف ورکوو دا چې مخکې به چې جومات له تللو تکلیف به مه کړو خو چې جومات نه څنګه وروځي تکلیف ورکوو چې جومات نه راوځي بار لاړ شي تاسو بیا تکلیف ورکوئ ولې ورکوو ورته دته به مونږ مخکې ویل چې جومات ته مزه خو اوس ورته وایو خو په ټایم منځلو جومات ته ځو چې جومات ته پرېږدي نه دا به څنګه ځي په پرونه کوم د بېهوشه کړی پرون پورې اوس ځکه یې پرېږدو چې مطلب تاسو دلته ما ته حاضر شو مطلب ځکه دا خبرې کوو دا ظلم نه چې تاسو د وړوکي ماشوم سره دومره سخت ظلم کوو چې تاسو د مدرسې ته نه پرېږدئ او سکول ته یې نه پرېږدئ چې سکول ته یې نه پرېږدو دا به څه کوي بیا د سکول والا ماشومان به ټول په دې پورې خاندي وایي دا بېهوشه کېږي و لیونی او دماغو کې فرق دی وایي که تاسو خنزیران ظلم دی که نه دی ظلم ولې بیا کوو داسې تاسو دوه دریو ستاسو نومونه دي کم نومونه دي یو هور دی یو تنور دی یو د هور په سر هور په سر څه شی نوم دی هور تنور او د هور په سر هور په سر دا وګوره پیریانو نه میو کافرانو او تاسو عمرونه څومره دي عمر څومره دی د یو عمر 15 دی 15 او بل او د بل اته دېرش او د بل 15 ته چې کوم ګڼې تاسو ولا سلم دی تاسو ولا سلم دی هور کسه شه نو تاسو سلم دی هور دی ها او تاسو څومره عمر دی زما 15 کاله دا وګوره ماشوم چې کوم دی الله سبحانه پیری 15 اوس څه فیصله کوایه دې زموږ له چانس راکړي که بیا هم داسې سزا ورکړه نو بیا له خو مکمل سزا دروغ وایي تاسو دروغجن یې زه تاسو بغیر سزا نه چېرته پرېږدم تاسو زموږ په دین کې کار لرلی په دین اسلام کې هم لرلی چې په سکول کې په اسلامیات کې دې خرابوئ او په مدرسه کې قرآن ته نه پرېږدو تاسو مرګ ما لپاره جایز دی چې زه تاسو مړ کړم د خرې بچیه ولې داسې ظلم پې کوو بیا به نه کوو بیا هم توبه ده سم نو دا وایي توبه ده هر شي ته دې پرېږدئ خو که چېرې دوکان شوی بیا به په جړاګانو نه پرېږده بیا به دې قتل کوم اوس کافرۍ کې پاتې کېږو که مسلمانۍ له راځي اوس مسلمانۍ نه راځو اوس وایو کلمه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد صلی الله علیه وسلم مونږ درې واړه مونږ درې واړه مسلمانان اوس قسم خورو چې بیا به حذیفه ته تکلیف نه ورکوو یو قسم تکلیف نه ورکوو سکول ته به هم پرېږدو مدرسې ته به هم پرېږدو یو قسم بېهوشي به نه راوړو صحیح وعده که دوکه وه بیا بابا چې دوکه وه بابا بیا هم قتل کوي صحیح شخوراک واچو اوس ګوت راګوت شوه ټیم زور ته وځه ورکړه ټینګ زور وکړه شوه مکمل بدن نه ورته وځئ بیا واچو ټوپ کړئ څه نوم دی حذیفه څنګه یې کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه راغلی پلوسینه څنګه یې اوس بدن څنګه یې ښه یې څه خو مې ورته ویلي نه یي څه مې هم نه ویلي وهلې خو مې نه یي هېڅ نه دا ووالو د پاته ورته شته مطلب مو هغه جیناتو له سزا ورکړه خو دغه مسله ګوره د مرګو نه ما ولا خبره دا چې مطلب کمو باندې بېهوشي راځي از چټي ولا زندګي ما خرابوو د نشې ګولو باندې
اوسې ما ته د اسم نه ویلي ها دا نوم د چا ها حذیفه دا هور څوک دی او پته نشته پته نشته وګوره وخت کې چې موږ هور نوم دی نو دا وکتل سره موږ احتیاطاً موږ ویډیو مقصد دا دی چې که چاته داسې مسله وي نو کوشش کوو یو ځل چیک اپ نه وباسو مال یې مه راوړو ضرور نه یو عامل ته یې بوځو چې هغه یې وګورو چې آیا دغه جیناتو مسله شته او که نه شته هغې نه بعد ورته بیا مرګو والا علاج کوو تاسو څوک راغلي بچی څوک در سره راغلی ما سره پلار دی پلار در سره نن د زنانو ورځ نو د زنانو په ورځ باندې موږ اکثر سړي نه پرېږدو چې شا ولې ویډیوګانې د ماشومانو داسې بېلې وي نو هغو سره پلار راغلی هغه بهار وي نن د زنانو ورځ نو دغه سره په سکرین باندې پلار ځکه نه ښکاري هغه بهار دی